پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې نه ویو بلکې پیغمبر علیہ السلام نوم اوریدلو سره درود شریف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ویل پکار دی. بیا د علماو په دې کې لږ اختلاف ده چې آیا هر ځل نوم اوریدلو سره درود شریف واجب کیږي کنه په یو ځل باندې واجب کیږي. بعض علما دا وایي چې هر ځل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم اوري په هر ځل باندې درود شریف واجب کیږي، او بعض علما دا وایي چې اول ځل باندې واجب او بیا بار بار د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم اوري نو بیا په مستحب دا درود شریف ویل. خو په ټول عمر کې یو ځل ویل فرض دي چې خامخا بنده درود شریف وي، ځکه درود شریف داسې عمل ده چې الله پاک قرآن کریم کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله پاک او د الله ملائکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اے مومنانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې سلام وایي. موسی خان بازی رحمت الله علیه فرمای چې دی درود شریف په دې کنه باندې موږ نه پویو، اگر که معنا غانی درود شریف واضح دی چې کله نسبت بنده ته شی او معنا لري، کله مثال په تور نسبت الله تعالی ته شی بل معنا لري، کله وحوش طيور ته شی بل معنا لري. خو موسی خان بازی رحمت الله علیه فرمای چې په دې کنه باندې موږ نه پویو چې ایس یو عمل هم داسې بل نه دراغله چې الله پاک فرمایي چې زیم کوم او ملائکه کې تاسیم کوي. موسی خان بازی رحمت الله علیه فرمایي چې د درود شریف په کنه باندې موږ نه پویو، دا په ورځ قیامت کې الله پاک دا بندگان پویږي چې درود شریف د دې کنه اصلیت څه شی ده. لکه څنګه چې وی ساينسدانان د مقناطیس د اندروبا په دې کنه نه پویږي چې د څنګه راخل کی. اگر که سړی د څه پویږي چې مقناطیس شی راکاږي اوس په نه راکاږي، خو په دې کنه نه پویږي چې په دې کې د څه شی وی. لکه څنګه چې ساينسدانان هغه کې حیران دي، وی محققین د دین د اسلام علما د دې په کنه باندې حیران دي چې به د درود شریف کې کنه بنیاد دننه پکې سړي وې د باندې الله پاک دا بندگان په ورځ د قیامت باندې پوي. نو درود شریف ویلو کې ډېر زیات خیرونه برکتونه دي، ځکه د روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا په حضور باندې زمان نوم واغستلی شي او هغه صلی الله علیه وسلم اونوي جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام خیری کی چې دغه بنده د الله تباہ برباد کی. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې امین. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله درېمه پوړې باندې ما قدم کېښود وای په دې وخت کې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام داسې بددعای وکړه بعد او بعد من ادرک ابویه کبر عنده او احدهما فلم يدخلاه الجنه قلت امین. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دا خیری وکړي او هلاک او تباہ شي د الله د رحمت نه محروم شي هغه بندا هغه اولاد چې د چا مور پلار دواړه یا یو د دوینا بوډاواله په حالت کې د خپل مور پلار بیا مومي او د هغه په خدمت باندې د جنت ته ځان داخل نه کی، دغه بندلره دغه اولاد لپاره دی هلاکت وی او د الله تعالی د رحمت نه دی محرومتیا وی. نو مور پلار خدمت دا یو لوی سبب د جنت د داخلي دلو ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو شو د پلار په حق کې پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې دا بهترینه دروازه د جنت د تعالی لپاره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو شو د مور په حق کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د پخو کې تعالی لپاره جنت ده. نو د مور او پلار رضامندی او روایت کې راځي دا د الله تعالی رضامندی ده. د مور او پلار خفغان دا د الله تعالی خفغان ده. یو سړی دا ځان سره سوچو کی چې آیا مقصد دا چې مور او پلار مانه خوشاله دي، نو دا علامه دې شو چې الله پاک مانه خوشاله ده. او کچېره مثال په تور مور پلار سړی نه خفغان کی
نو دا علامه دې شو چې بس الله پاک مانه په خفګان کې ده. خو دومره مسله ده چې په جایز څیزونو کې خفګان، مثال جایز کار ده هغه درته وایي چې وکړې نه کې په دې کې درنه خفه شي. اوس که چېرې مثال په طور ګنایي او مور پلار ورته حکم کوي او هغه وایي چې زه خفه کېږم که ته دا کارونه کې د ګناه، نو بیا حدیث مبارک کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. نه د پلار نه د مور نه د ورور نه د خپلوانو نه د استاد تابعداري شته په هغه احکامو کې چې هغه باندې الله پاک خفه کېږي. په هغه شي کې به تابعداري د مور پلار د استاد د خپلوانو مشران وي چې کوم باندې الله تعالی نه خفه کېږي. که داسې څه کې د بیا تا مور پلار خفه که نو مقصد دا چې الله پاک به درنه خفه وي، الله جل جلاله به تا نه خفګان کوي. او که چېرې مثال په طور یو ناروا شي باندې حکم درته کوي نو بیا به په هغه کې د مور پلار د هېچ چا نه منې، ځکه الله به نه خفه کوي د مور پلار لپاره. ځکه الله پاک وایي چې مور پلار نه خوشحاله شو زه درنه خوشحاله یم. که الله پاک فرمایي چې مور پلار، نبی اسلام فرمایي چې الله تعالی رضامندي د مور پلار په رضامندۍ کې د الله تعالی ناراضۍ د مور پلار ناراضۍ کې د خدا څخه نه چې د مور پلار تابعداري دومره حد ته وکړي چې الله پاک ځان نه خفه کړي. تابعداري په هغه څه کې به نه کړي د مور پلار چې کوم باندې الله پاک تا نه ناراضه کېږي. نو بیا د دې په حضور کې بې ادبي نه دی کول پکار او دوی باندې اوازونه نه دي اوچتول پکار او مور پلار ته په تکبر باندې خبرې نه دي کول پکار. په عاجزانه طریقې سره خبر مور پلار سره کول پکار دي. او بل چې څومره د مور پلار خدمت وکړي ستا بیا مونږ نه اولادونه خدمت کوي. علما دا وایي چې بعضې وخت که داسې وشي چې چا نه مور پلار وفات وي او دی پوهي چې مور پلار رانه په خفګان کې دنیا نه تلي، نو علما دا وایي چې هغې لپاره دعاګانې کوي مور پلار لپاره او استغفار دی وایي. الله پاک به دا د مور پلار فرمان بردار په لیست کې داخل کړي. او بل دا چې کله بنده پوه شي چې زما نه مور پلار خفه شوي او دنیا نه په خفګان تلي، د هغې دوستانو سره د ښېګڼه کوي، د هغې رشته دارانو سره، د هغې ملګرو سره چې کوم متعلقین په ژوند کې د هغه ملګري هغې سره دی ښېګڼه کوي، هغه به ترې قبر کې ترې خوشحاله شي، دی به هغه لیست کې داخل شي چې څوک د مور پلار فرمان برداره بندگان وي. نو پیغمبر علیه السلام په دې حدیث مبارک کې د درې خلکو لپاره جبرائیل علیه السلام خیري او پیغمبر علیه السلام پې امین کړی چې میاشت د رمضان راشي دی په الله باندې ځانونه بخښي. دویمه دا چې د پیغمبر علیه السلام نوم ذکر شي دی پې صلی الله علیه وسلم ونه وایي. او دریم دا چې مور پلار یا یو د مور پلار نه دا بوډاګان پاتې شو دی په خدمت باندې په الله تعالی باندې ځان ونه بخښي. خو دومره مسله ده چې دا حکم چې کوم د مور پلار خدمت او د مور پلار د خپل اند جنت دا د نارینه لپاره تر مرګه پورې دا حکم ده. اما د زنانو لپاره د مور پلار د خپل اند جنت تر هغه پورې چې دا واده شوي نه تر واده نه مخکې د دې جنۍ لپاره جنت د مور پلار خدمت ده. د مور پلار خدمت دا د لپاره جنت ده. مور پلار د لپاره جنت او جهنم ده. او چې کله کومه جنۍ زنانه واده شي بیا د لپاره جنت چې د هغه خپل خاوند ده. ځکه حدیث مبارک کې پیغمبر علیه السلام یو صحابیه ته فرمایي چې دا ستا جنت ده دا خاوند او دا ستا جهنم ده. جنت او جهنم څه مطلب؟ ستا جنت ده که ته د خاوند فرمانبرداري وکړې تا لپاره جنت ده، او که ته نافرماني وکړې تا لپاره جهنم ده. نو بیا چې کله مثال په طور زنانه واده شي دی بیا د تابعدار فرمانبرداره به د خپل خاوند وي. هغه حکم د مور پلار چې د هغې په خدمت باندې دته جنت میلاوېده اوس د خاوند په خدمت باندې د لپاره جنت میلاویږي. نو د پلار خدمت کول د مور خدمت کول دا یو لویه ذریعه سبب مطلب دا چې د جنت ده. او بل دا چې څومره د مور پلار سو خدمت کی په ژوند باندې دا ثمرات ګوري. ولې تاسو نه ګورئ چې څوک د مور پلار نافرماني کوي د هغه سزا او بې برکتي دی په ژوند باندې ګوري. یو روایت کې دا راځي چې اولاد مور او پلار ته
مخ ته د شفقت او د محبت په نظر باندې ګوري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د مور پلار مخ ته کتل دا د حج قبول شي عمره الله پاک ثواب دی بنده ته ورکوي. نو الله پاک دی موږ او تاسې د غدري سیزونو حفاظت روزه کې د نیک عملۍ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ویل او د مور پلار د والدینو خدمت کولو توفیق د الله پاک زموږ او تاسو نصیب وګرځولې کی. او الله تعالی دې په دې خبر باندې موږ د عمل کولو توفیق را نصیب کی. نو روزي کې دعاګانې قبلي دعاګانې کول پکار دي. ذکر اذکار غفلت باندې وخت رول نه دی پکار. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیری کړی دي هغه بنده لره چې میاشت د رمضان راشي الله باندې ځان اونو بخي، یا مطلب دا چې داسې اونو بخي چې د ګناه پکې وکي، یا داسې مطلب ځان اونو بخي چې د پکې غفلت وکي، کله ته منځ پاتې، کله ته تلاوت پاتې، کله ته ذکر اذکار پاتې. ځکه امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي وی میاشت د رمضان مثال د سمندر د دې ټول کال عبادت مثال چې دا د ساس کی ده. نو چې کله مثال په تور په سمندر باندې ته ګناه نه پاک نشي، په سمندر باندې ته اونه بخلی شي، په سمندر باندې مقصد دا چې ته مقصود ته ونه رسیږي، نو په ساس کې باندې خو ته نه صفا کیږي. او بل د دې میاشت د خیریت حدیث مبارک کې راځي اومدارنګ علما دا وی دا د ټول کال لپاره خیری. څه مطلب چې په دې میاشت کې تا نیک عملی وکړه، عبادتونه کو د تیر شوی ګناهونه د کال معاف شو، او د راتلونکي د کال تعالی لپاره با کوم دغه باندې مقصد دا چې کوم دغه میاشت کتا په خیرونو عبادتونو ذکرونو تلاوتونو تیر کړي، دا ټول کال به وروسته په ذکرونو تلاوتونو باندې تیرې. کبدی کې تا تهجد وکړه الله به ټول کال تهجد توفیق درکړي، کبدی کې تا تلاوت وکړه الله به ټول کال راتلونکي تا ته تلاوت توفیق درکړي، کبدی کې د ذکر وکړه د ټول کال ذکر توفیق به درکړي. نو استاد دې کال راتلونکي نتیجه چې دا هغه دلته معلومیږي چې ته پکې څومره نیک عمل کې. کچېر مثال په تور استاد روزه سپیره تیر شوا، نه عبادت شو، نه ذکر شو، نه تلاوت شو، ستا ټول کال بس پیر تیریږي، بے عبادت به تیریږي، بے ذکر به تیریږي، بے قربت الہی به تیریږي. نو بده کې کوشش کول پکار دي. خلو معنی مطلب همیشه درود شریف ویل، ذکر کول. ولی حدیث مبارک کې ذکر شو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې کې څلور کارونه کوي، یو دو کارونه ستاسو ضرورت ده ورته، او دو کارونه باندې تاسو الله پاک خوشاليږي. دو کارونه چې الله تعالی خوشاليږي او دا پیغمبر علیه السلام فرمایي لا اله کلمه ډېر زیات وایي. دویم دا پیغمبر علیه السلام فرمایي استغفار ډېر زیات وایي. په دې باندې تاسو رب خوشاليږي. او دو سيزونو ته تاسو ډېر زیات حاجت ده، الله نه جنت غواړي او د جهنم ته پناه غواړي. نو دا کلمه وایي چې اللهم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار. نو دا کلمه خو هم مثال په تور روزانه سلزل وایي، یو سل دیال زل 300 دیال څومره چې ډیر ویل شي. الله پاک دې په دې خبر باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اللهم صل علی